صد قریش یو قبیله وارونو ډیر عزت مل دا او درنوارونو د دې تعلق دی قبیلې سره و دا په مکه مکرمه وارونو نکاح د پاره پیغامونه راتلل وجه دا ډېره ښایسته وارونو دویم دا ډېره مالداره وه په علاقه کې یې چرچه وه که نه وی عایشه بیبي قربان رسوله هر وخت یادې عجیبه ده که نه محبوب ای د مؤمنانو مورې زار خدیجه خو خدیجه ده که نه محبوب ای د مؤمنانو مورې زار خدیجه خو خدیجه دا کنا خلقو لداسې به پیسې ورکولي لیگل به لري تجارت دپاره خواهشي و چې ایماندار ملو شي د ډېر نفع او دولت دپاره یا حضور می صادق او امین یادېده رښتونه و د آخرت دپاره خدیجې دا پسې قاصد ورلیږه وایي ستا څنګه مشوره ده که نه وی عایشه بیبي قربان رسوله هر وخت یادې عجیبه ده که نه محبوب ای د مؤمنانو مورې زار خدیجه خو خدیجه ده که نه محبوب ای د مؤمنانو مورې زار خدیجه خو خدیجه دا کنا محبوب متلور روان شلو ترته په دا قسم ګویان شلو کاکا جیوای څنګه خوښه دي دا د تجارت تیار سامان شلو کاکا جدل اجازت ورکړو روان سفر باندې جانان شلو ډک منګل باندې واپس راغی قافله ټول ورسره دا که نه وی عایشه بیبي قربان رسوله هر وخت یادې عجیبه ده که نه محبوب ای د مؤمنانو مورې زار خدیجه خو خدیجه ده سورہ نساء پنځم سپارہ آیت نمبر 92 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم سورہ نساء
پنځمه سپاره آیت نمبر 92 میں د دې آیات نا تر آیت نمبر 135 پورې شپږ امور سیاسیه هغه ذکر کړي چې د هغې نه څلور امور هغه تعلق د عسکري ترتیب سره هغه ساتي. په آیت نمبر 92 94 97 101 کې او دویم د تحکیم بالکتاب والسنه سره هغه تعلق ساتي آیت نمبر 105 127 130. اوس الله فرمای چې ما قبل سره ربط داده چې مخکې آیات کې ذکر او چې د منافقانو په قتال باندې په سبب د اظهار د کفر او د قتال کولو د مؤمنانو سره دلیل هغه موجود دی. د اوس ذکر کوي چې څوک د ایمان داویدار وي او داغه په کفر باندې اس دلیل نه وي نو داغه په قتل او قتال باندې اس دلیل هغه نشته دی. الله فرمایي وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. پر آیات کې فرمایي یعنی ندی درسو یا ندی صحیح لمؤمنین د یو مؤمن د پاره ان یقتلا دا چې اوجنی مؤمنا مؤمن الا خطأ مگر په قتل خطا سره. نو فرمایي چې اس یو مؤمن لبل مؤمن باندې بغیر د خطا نه هغه قتل کول جایز نه دي. نو فرمایي چې قتل خطا دا څه ته ویلی شي؟ نو قتل خطا دی ته وایي چې پای کې د فعل د قتل کولو اراده پکې نه وي او یا د یو سړي په یستلو د روح په غالب حالاتو کې آله د قتل هغه نه وي او اراده هم نه وي او یا په هغې د فعل حرام قصد هم د نی کړی اراده یې نی کړي. نو علامه قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې د خطا ډیر اقسام دي او پای کې اوسو مثالونه ذکر کوي لکه مثال یو سړی د مشرکانو کافرانو په صفونو باندې د قتال په وخت کې هغه غزار کوي او بیا په هغه کافرانو یا د منافقانو نه رستو یو بل مسلمان دی او د غزار په کافر کو د دنه اولګید مسلمان هغه وفات شو شهید شو نو لہذا دا قتل خطا دی. یا یو سړی د قتل مستحق وي او داغه طلب کیږي خو داغه په هغه ځای باندې د بل چا ګمان په هغه باندې وشي لکه مثال یو سړی دی هغه په لاره باندې روان دی هغه وایي زه پلانې اولم د هغه نه خپل بدل اخلم او دی وایي ګنې دغه پلانې دی او دی اولګي بل کسولي دام قتل خطا دی یعنی ګمان یې پې داسې وکړو. او یا مثال یو سړی دی هغه ښکار کوي په غنمو کې یا په جوارو کې دا مرغۍ ناستي او دی ښکار کوي او دته دا پته نه چې هلته سړی ناست دی او چې ده څنګه غزار وکړو نو مرغۍ ونه لګېدې او هلته په جوارو کې سړی چې دی نو هغه مړ شو ولګېدو نو دام قتل خطا دی. او تفسیر قرطبي وایي چې یو سړی د بل سړي د پاسه راوغورځېږي او هغه لاندینی کس مړ شو نو دام قتل خطا دی. نو په ده باندې بیا دیت او کفاره به وي. یا یو سړی دی هغه بل راکاږي او مطلب په لاره باندې روان دي یو بل راکاږي او دا دواړه وغورځېدل او مړه شو نو بیا د ده دیت چې دی دا په عاقله په خاندان د راښکونکي باندې دی. نو په دې صورتونو کې د تصادم مطلب لکه حوادث شو اکسیډنټ شو نو په دې کې هم د دیت ذکر دی. نو فرمایي وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. اوس وایي که نه مثال یو سړی دی هغه ولګېد بل مؤمن چې دی نو هغه قتل کو او هغه په خطا سره نو فرمایي په تحریر رقبة مؤمنه بیا ازادول دي په ده باندې سټ د مؤمنو. نو رقبه چې دی دا سټ ته ویلی شي لیکن ذکر د جز دی او مراد تینا کل نفس دی او په عرب کې د دې اطلاق په غلام او یا په وین زبانی کیږي
ځکه چې د مملوکیت او د غلامۍ د وجې نه هغه داسې بنوي لکه چې سټې بالکل تړلې شوي وي. مؤمنتین د دې په کفاره کې د مملوک ایمان په اتفاق سره هغه شرط دی، یعنی کم غلام یا وینځه چې آزادول شي هغه به مؤمن وي ښه، او نابالغ چې دا به تابع د خپل مور پلار وي په ایمان کې، او دغه په کفاره کې په ادا کولو کې بیا اختلاف دی. نو دلته ابن کثیر رحمت الله علیه صحیح حدیث ذکر کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو وینځ نه تپوس وکړو چې عین الله کوم ځای دی؟ هغې ووي په اسمان کې دی. بیا یې ته تپوس وکړو چې زه څوک یم؟ هغې ووي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ته آزاد یې. نو فرمایي چې ګوره په دې سړي باندې دی ولګېد بل مسلمان چې دی هغه په قتل خطا سره هغه ووجنو، نو دی به بیا د هغې چې دی دیت په ورکوي، او د هغې یو وجه د کفارې هغه دا ده چې دلته جرم د قاتل په بې احتیاطۍ کولو باندې دی، او دویمه وجه یې دا ده چې په دې قتل سره تعطیل د بعضې حقوقو الهیو لازم شه په ده باندې چې دی بنده په حال د ژوند کې د الله تعالی بندگی کوله او دغه سړی د بندګۍ نه لاړ او دی ختم شو، او یا مطلب دا دی چې د ده نسل نه به یو مؤمن پیدا کېده او هغه نسل د ده وله ختم کو، او درېیمه وجه یې دا ده چې یو بنده د ډلې د ژوند نه ویسته، نو لازم د په ده باندې چې دی مملوک یعنې په شان د هغه چې د مړي دی نو هغه آزاد کی. د آزاد ژوند معاشرې ته راشي. بیا فرمایي ودیة مسلمة الی اهله، دیت هغه مال ته ویلی شي چې په عوض د وینې د مقتول کې د هغه وارث چې هغه متولی دی نو هغه ته به ورکېدی شي. مسلمة تسلیم ادایګۍ او ورکول د حق دی بغیر د تنګولو نه. اهله د دې نه مراد هغه ورثه دي چې د هغې د مقتول په ترکه یا پرېښودل شوي مال کې د وراثت شرعي حق چې دی هغه وي. نو که دغه وارثانو کې څوک د قاتل وي یا مملوک وي یا کافر وي نو د هغه دپاره په دغه ترکه یا دیت کې څه حصه دا نشته دی. او بیا کفاره چې دی نو دا حق د الله تعالی دی، او دیت ورکول دا حق د چا دی؟ د بنده دی. نو په دې آیات کې د ادا کولو سره د بدل اغستو هغه جوش او جذبه چې دی وایي دا ختم شي، او بل دا چې مصالحت پکې پیدا شي. نو د دیت نور هغه تفصیلی احکام چې دي هغه په صحیح احادیثو سره ثابت دي. په قرآن کریم کې په دې مسله کې صرف اجمال دی او تفصیل بیا د دې په احادیثو کې دی. نو په قرآن کریم باندې عمل کول او علم حدیث ته هغه ډیر ضرورت راځي، ځکه چې دې تفصیل هلته په موطا امام مالک کې په حدیث د حضرت عمر رضی الله عنه کې دي چې هغه د سرو زرو والا باندې 1000 دیناره او په سپینو زرو والا باندې 12,000 درهمه چې د هغې قیمت کړو، او بیا په دیت کې هغه ورکړو. او په یو روایت د ابو داود کې دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اوښانو والا باندې 100 اوښان او غوانو والا باندې 200 غویان او په ګډو بیزو والا باندې 2000 ګډې او بیزې چې دي په دیت کې هغه مقرر کړی وي، او په کپړو والا باندې 200 جوړې مقرر کړی وي. نو فرمایي چې ګوره دیت په اعتبار د تولو سره د سپین زر تقریبا دا 2940 تولې دا جوړیږي، دا دیت ته دا به ورکې ښه. نو په موجوده وخت کې که چېرې دغه دیت غلام یا وینځه دا څیزونه ني نو د هغې د قیمت اندازه دیت هغه به بیا ورکولی شي، او د اهل سنت والجماعت په نیز باندې دیت ورکول د قاتل په خاندان باندې دي چې هغه د هغه عصبه دي، او که عاقله نه وي یا ډېر فقیران او بېوسی نو بیا به بیت المال باندې به وي، بیت المال نه به ورکوي. د علی رضی الله عنه په فیصله او په قول د عمر او د ابن عباس رضی الله عنه سره ثابت ده چې دا دیت په دی 3 کلونو کې دنه چې دی نو دا به ادا کوي الا ان یصدقوا. نو فرمایي چې الا ان یصدقوا مگر دا چې یعنی ورکړي دی چاته ورثاو ته، فإن كان من قوم عدو لهم، نو یا مطلب دا دی چې اهل د مقتول په قاتل باندې یعنی دیت ورته معاف کی، او معاف کولو ته دلته بیا تصدق ویلی دی د ترغیب د پاره، او سوره بقره کې بیا تیر شوي دي.
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، نو مقتول دا ضمیر د مقتول چې دا خطا ته راجع دی. قوم عدوین نه مراد حربیان کافران دي، یعنی دا مقتول په هغه کې اوسیږي، هجرت نه دی کړی او حال دار چې صحیح مؤمن وي خو د هجرت وسی نه یا کړی نه وي، نو دی ګناهګار دی په ترک د هجرت سره. لیکن د نفاق او کفر هغه علامات پکې نشته لري کم چې مخکې په آیت نمبر 89 کې هغه ذکر شوي دي. په تحریر رقبه مؤمنه، نو دلته دا غلیه لفظ چې دی نو دا پکې پټ دی. ښه دغه سي قاتل باندې صرف کفاره واجب ده او دیت پې دا واجب نه دی. د هغې یو وجه دا ده چې دیت ورکول په اصل کې دا د وارثانو حق دی او د وارثان کافران دي، نو هغې له د په مال کې بیا حق د وراثت دا نشته دی. او دویمه وجه دا ده چې د دې مؤمن هغه حرمت او عزت هغه ناقص دی د وجې د عدم هجرت نه، نو حکم د قتل چې دی نو دا څه شی دی ناقص دی. سوره انفال کې به بیا راځي. او دلیل بیا په دې باندې د اسامه رضی الله عنه هغه حدیث دی چې امام مسلم رحمت الله علیه هغه راوړی چې یو سړی په دارالحرب کې هغه قتل کو او هغه کس په دغه وخت کې هغه لا اله الا الله وي، نو د ګمان دا چې دا صرف د نو پاغي باندې خفګان ښکارا کو، لیکن حکم د قصاص او دیتی هغه اونکو. او بیا دې ته چې نو د غلام آزادولو حکم ورکو. بیا فرمایي وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله وتحریر رقبه مؤمنه. پدې کې مشهور هغه دوا اقوال دي. اول قول دا دی چې د دینه مراد مؤمن دی چې په کافرانو معاهدینو کې هغه اوسیږي او په خطا سره قتل کړی شي. دا قول د امام حسن بصری، د جابر بن زید او د ابراهیم نخعی دی. او پدې کې دیت ورکول شته دی. علامه آلوسی وایي چې د اهل نه مراد د خاندان وارثان مسلمانان دي، کافرانو ته به نشي ورکېدی ځکه چې کافر د مسلمان نه هغه وارث نشي جوړېدی. او دویم قول ابن عباس رضی الله عنهما او د امام شعبی رحمت الله علیه دی. هغه وایي د دې نه مراد معاهد یعنی ذمي مقتول دی، مؤمن نه دی مراد، ځکه چې دلته وهو مؤمن نه دی ویلی، نو د هغه دیت په عهد د وجې نه هغه کافرانو ته چې دی دا به ورکولی شي. او د هغه په دیت کې چې دی نو هغه اختلاف دی چې نیم دیت به هغه وي یا پوره دیت چې دی نو هغه به وي، نو د مؤمن دیت سره هغه به چې دی نو ورکولی شي. او بیا فرمایي فمن لم یجد، پس که چرې ونه مونته، یعنی دلته کې مفعول پټ دی، یعنی مؤمن یا مؤمنه رقبه د آزادولو د پاره دی ونه مومي، بیا به دی څه چل کوي او د په ملکیت کې نه وي یا ورسره د هغې قیمت نه یا ملاویږي نه، لکه په دې زمانه کې نه ملاویږي، نو په قاتل باندې بیا کفاره ده. دا خلک څومره قتلونه وکړي او کفارې مفارق څوک پیژني نه، دی به څه کوي 2 میاشتې. فمن لم یجد فصیام روجي بني شهرین، 2 میاشتې به پرله پسې چې دي نو دا روجي بنیسي. نو دا 2 میاشتې پرله پسې روجي نیسل چې دي انو دا به چې دی نو دا به دی کوي. پوه شوې؟ نو بیا فرمایي چې 2 میاشتې پرله پسې روجي نیول دا لازم دي او دا پرله پسې دا چې دی نو دا په اتفاق سره دي. ښه په دې کې حیض او نفاس سره دا نه ماتیږي. او په مرض کې د اهل علم بیا اختلاف دی. توبه من الله، دا توبه د طرفه د الله تعالی نه، د الله تعالی طرف نه دا توبه. وکان الله دی الله تعالی علیما پوه حکیما حکمت والا. عالم دی په هر څه، نو په حال د قاتل باندې الله عالم دی او حکیم دی په دې احکامو کې داغه ډیر حکمتونه دي. ښه نو بیا ورپسې نور مزنبات وو. سارو قربان دي د چشمان په غرمو ولاړیو لاري کوسي رحیم. منگوی وکان الله علیما حکیما، دی اللہ تعالی عالم او حکمت والا. اس دی ځای کې امام مالک رحمت الله علیه دی کې د قتل اقسام هغه بیانېږي. د امام مالک رحمت الله علیه په نسبت باندې د قتل چې دی نو هغه 2 اقسام دي. د امام مالک رحمت الله علیه په نسبت باندې د قتل 2 قسمونه دي، یو قتل عمد دی او بل قتل خطا ده. او د جمهور اهل علم په نسبت باندې د قتل 3 اقسام دي.
یو توي عمد بل توي شبه عمد او بل توي خطا. په عمد کې قصاص ته او شبه عمد او خطا کې قصاص نشته دیت ته. او فرق پکې داري چې قتل عمد کې شرطونه دي چې قاتل عاقل بالغ وي او د یو انسان معصوم الدم یعنی بی ګناه هغه قتل کی او یا داغي قصد ارادو کی پداسي عالی سره چې داغي سره غالبا هغه قتل کیدی شي. نو پدې کې ګوره مطلب په اور سره یو سره سوزول یا په وبو کې هغه ډوبول مطلب چې مړ شي یا دار چې د غرنه ولا ټیله ورکول چې هغه را پریوزي دا اوس قتل عامد دی ټول. یا د اوچت ځای نه هغه راغورځول یا د کوټې نه ولا ټیله ورکول یا دیوال پر راغورځول یا د هغه مړی خپي کول یا هغه په قید کې اچول مطلب چې تی په یو کمره کې بند کې او ډوډۍ خوراک ولا نه ورکې تر دې پورې چې هغه مړ شي یا په درندگانو باندې هغه خوړل په زناورو. نو په یو انسان باندې په موجب د دم سره د دروغ شهادت ورکی تر دې پورې چې هغه قصاص کړی شي دام قتل عامد کې راځي او بیا د شهادت نه دې رجوع کی یا مثال چاله زهر ورکی یا چاله داسې دوی ورکی چې پای سره هغه مړ شي نو دا ټول په قتل عامد کې راځي. ها ورپسې قتل شبه عامد دی هغه دار چې یو سړی اراده وکي د یو معصوم الدم انسان په قتل د داسې سیس سره چې پاغي باندې هغه قتل کېدی نشي. لکه مثال ګوره یو سړی دی هغه ته وਹੀ او ټکې تر دې پورې چې مړ شي پوهیږي یا مطلب دا چې هغه باندې برانه چې نه هغه ته په ګټه باندې وې او یا په لوټه باندې وې خو مقصود پاکستان هغه قتلول نه دي خو هغه قتل شي. لکه موسی علی السلام هغه قبطی له چې نو سوق ورک کنه شلمه سپاره کې برازي فوکزه موسی فقضى علی نو چې سوق ورکن داغه صاحب سکه او پس پېمو کې ناغه نسا وته مرش. نو مثال دا دی چې اوس د سړی د خو مړ شو خو د مقصد ګوره وجل نو د دې وجه نه دي ته یعنی مشابه د عمد ویل شي او په دې کې دیت هغه مغلظه واجبېږي. نو فرمایي چې بیا ورپسې هغه قتل خطا د هغه مخکې ذکر شو. نو دا درې چې دي نو دا اقسام دي او بل دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی نو هغه فرمایي دي چې رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستقيز وعن السبي حتى يحتلم. پیغمبر اسلام فرمای ابو داود او ترمذی کې روایت ته چې د دریو کسانو نه کلم چې دا اوچت شوی دی یو د لیونی نه تر دې پورې چې هغه په ووش کې راشي او دویم د اودنه تر دې پورې چې هغه راویښ شي او بیدار شي او دریم د نابالغ نه تر دې چې هغه بالغ شي. نو ګوره دا حدیث ګوره دلالت په دې مسله کې هم کوي چې مور اودی وشي کنه او مطلب دا لري بعضی وخت کې داسې وشي چې مور اودی او داغي چې دنو په ډډه باندې واوړي او بچی د لاندې راشي او هغه مړ شي نو دا قتل خطا ده دا قتل عامد نه دی ځکه په دې کې دا ذکر شو چې دا خوب چې دی انو دا څه شی دی دا قتل خطا ده. نو په دې مور باندې چې دی په دې باندې یعنی بیا دا خو په خطا سره دی نو په دې باندې بیا چې دی نو دیت دی. او بعضی وی چې نه تر دې پورې چې دا مور چې دی دا راویښه شي نو په دې مور باندې چې دی دا به یعنی توبه به وباسي او الله جل شانه ته به چې دی دا به رجوع به وکړي. نو فرمای پیغمبر اسلام فرمای د دریو کسانو نه چې دی دا قلم دا اوچت شوی دی نو پای کې یو هغه د مورم دا. نو بیا ورپسې فرمای چې آیت نمبر 93 د قتل خطا د حکم نرست اوس د قتل عامد چې دی حکم ذکر کوي او حکم د قتل عامد دا په دوه قسمه دی. اول حکم دنیوي چې هغه قصاص دی او دیت دی انا هغه ذکر شوی دی په سوره بقره کې او دویم قسم هغه اخروی دی هغه دلته ذکر کوي. الله فرمای ومن یقتل مؤمنا متعمدا یعنی که مؤمن کامل وي یا فاسق وي او بغیر د اباحت د دم د اغنا کاغه مذکر وي او که مؤنث وي که بالغ وي که نابالغ وي دا قاتل دغه په ایمان باندې عالم وي چې او دې څه شی دی مؤمن دی. نو متعمدن په دې کې عمد او شبه عمد دواړه داخل دي ځکه چې په حکم اخروی کې دا دواړه برابر دي.
نو که مثال چا یو مسلمان هغه په قصدن عمدن بل مسلمان قتل کو الله فرمای فجزاؤه جهنم نو در پارس شه ده جزاء هغه جهنم دی ښا دی با یعنی جزاء په ګناه کې هغه بدلوي چې مجرم په سبب د جرم سره داغه مستحق وګرځي خالدن فيها خلود دا اوګد حصاریدو ته ویل شي امیشوالی ته ویل شي او کله چې لفظ د ابد ور سره ذکر شي بیا ته پورا امیشواله مراد وي وعذب الله عليه دا الله تعالی د طرفنا عذاب انتقام اغستل دی بغیر د عفو کولنا ولعنه بل دار الله وی په د باندې لعنت دی مطلب دار دی د الله د رحمت خاصه نه چې دینو د څه شی دی هغه محروم دی واعد له عذابا او تیار کړی شوی در لپاره عذابا عظیما یعنی ډیر لوی عذاب دا نن په معاشره کې څومره مسلمانان چې دي نو هغه بی ګناه قتلونه کوي بی ګناه بی خطا قتلونه کوي او هر ټیم چې ګوري اول خو بلاو چې سحر به پاسې دی موبایل بری وکړو اوس خو چې هر ټیم ګوري بس پلاني ځای کې دوه مړ دي الته یو مړ دی دوره ماشومان مړ دي دا چل دی دا بس دا بی احتیاطی دا بیا ورپسې آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنو پر آیات کې پنځم امر سیاسی دی چې اسلامی پوج باندې لازم دی چې د سفر په وخت کې پوره تحقیق کوي او وضاحت کوي اسنه چې د دې د لاس نه مؤمن قتل شي الله فرمایي چې مخکې ګوره ربط اداره چې مخکې حکم د قتل خطا ذکر کو عموما اوس د قتل خطای یو قسم هغه ذکر کوي نو فرمایي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې تاسو یعنی سفر کوي پلار د الله تعالی کی فتبینوا یا مطلب دا چې تاسو تحقیق کوي نو د تحقیق او تبیین او تاکید د پاره ادار اورلې چې تاسو د الله د کلمې د اوچتوالي د پاره تاسو کافر سره جنگيږئ نو فتبینوا نو خامخا تحقیق کوي فتبینوا ای فتحققوا تاسو تحقیق کوي امام راغب رحمت الله علیه وی چې تبیین او تحقیق دا مستلزم دی مخکې تثبیت لره یعنی اول د یو څه ثبوت ملاو شي نو رستو د ثبوت نه بیا د هغې د ښکاره کولو کوشش هغه وکړی شي نو معلومه شو چې تبیین ابلغ دی د تثبیت نه او ابو عبید ابن عطیه هغه وی چې تبیین او تثبیت دا یو شان دي نو فرمایي یعنی کله چې تاسو مطلب که په یو کلی کې تاسو د شعائر اسلام هغه تاسو وینئ نو تاسو په بیا حمله مکوئ ځکه په حدیث کې راغلی دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چې په یو کلي کې اذان واورېدو نو هغې نه به په هغې به بیا حمله به نه کوله نو فرمایي ولا تقولو او مه وایئ تاسو یعنی لمن هغه چاته القا چې واچئ الیکم په تاسو باندې السلام یعنی څه شی سلامتیا چې تاسو باندې سلام واچئ نو بیا تاسو دا مه وایئ چې لست مؤمنا چې نه دا مؤمن نه دی داسې به نه وایي الله فرمایي دا کیدای شي مؤمن دی او دلته السلام چې دی دا په معنی د تحیې د اسلام دی یا په معنی د استسلام د انقیاد دی نو فرمایي که تاسو ته یو سړی راشي نو دا مه وایئ چې دا مسلمان نه دی او تبعونا یا غواړئ تاسو عرض الحیات الدنیا مال د دې دنیا چې هغه پانی دی فعند الله الله سره مغانم کثیره غنیمتونه ډیر دي یو سړی تاسو مخکې کلمه وي نو بیا تاسو په هغه باندې هغه د کفر او د شرک یا مطلب چې هغه باندې داسې فتوی مه ورکوئ تبعون عرض الحیات الدنیا عرض نه مراد هغه غنیمت او سامان دی چې دغه مقتول سره وي او د دنیا چې کم سامانونه دي ته عرض ویلی شي ځکه چې دا زر پناه کیدونکی دی رضوینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو لأن المال يبقى عن قريب یعنی دا مال چې دی لأن المال يفنى عن قريب یعنی دا مال چې دی دا ډیر زر پناه کیدونکی دی دا به ختم شي نو فرمای عرض الحیات الدنیا فعند الله معانم کثیره د الله د طرف نه وعده د مجاهدینو سره چې الله به تاسو ته په حلاله او جایزه طریقې سره بغیر د څه شبهې نه غنیمتونه او مالونه به درکوي او امام مقاتل وی چې دا نعمتونه د اخرت هم شامل دي مغانم جمع د مغنم ده ظرف مکان او زمان او مصدر میمی درې واړو ته دا کیدی شي نو غنیمت په شرع کې هغه مال ته ویلی شي چې د دشمن کافر نه په جنگ سره هغه حاصل شي کذالک کنتم من قبل
یعنی الله فرمایي دغه شانتي تاسو من قبل پخوا د دینا فمن الله احسان کړی الله تعالی علیکم پتاسو فتبینوا تحقیق کوي ها ان الله بیشک الله تعالی کان دے بما په هغه سبانه تعملون چې تاسو یې کوي خبيرا الله خبردار دی تاسو چې کوم عملونه کوي پاغه باندې الله تعالی سره خبردار دی بیا ورپسې آیات کې فرمایي لا یستوی القاعدون اوس مخکې ویل شو چې بغیر تحقیق کولو نه سفر د جهاد کې څوک مقتلوي کله چې کلمه د اسلام ظاهرا وي اسنه چې ګناګار شي نو وهم راغی چې ار کله داسې حالت خامخه اگر پیخیږي نو خدای چې جهاد د پاره به بیا موږ سفر نه کو نو هغه وهم د ازالې د پاره الله فرمایي چې د جهاد ثوابونه په داسې وهمونو سره مپریدي او د جهاد کولو نه تاسو مکینئ لا یستوی القاعدون د کیناستېدونه مراد شرکت نه کولی په جهاد فی سبیل الله کې او د دینه مراد هغه کسان دي چې هغه ته د وجه د عدم ضرورت نه د جهاد د پاتې کېدلو اجازت ته نو فرمای لا یستوی القاعدون ندی برابر هغه کسان القاعدون چې هغه ناس دي یعنی قاعدون لا مجاهدون من المؤمنین مؤمنان غیر اولی الضرر عبد الله ابن مکتوم عرضو یا رسول الله مونږ پستر ګولاندیو نو مونږ څنګه یا دا ګټ دا ګوړو یا شلو لاندو دا الله فرمای دیتا چې دنو ضرورت نشته غیر اولی الضرر بغیر د رنزو علنا دا خو رنزو علی دی کنه دی خو نشیتلی والمجاهدون جهاد کون کی فی سبیل الله پلار د الله تعالی کی غیر اولی الضرر یعنی باموالهم وانفسهم پس سرا په مالونو سرا او په جانونو سرا دی خپل مالونه خپل جانونه هغه ورکي نو والمجاهدون هر کله چې پیل د یستوی سره پایل سره نه پوره کیږي بلکې جانب کې مقابل هغه غواړي نو دای جانب مقابل ذکر کړي اموالهم او فی سبیل الله په باموالهم وانفسهم مالونم لګي او خپل ځانونم چې دینو دا الله ته ورکي ها یعنی پدې کې دې سکه مخکواله کوي بیا الله فرمای فضل الله المجاهدین فضیلت ورکړي الله تعالی مجاهدین ته باموالهم په مالونو د سره او انفسهم په ځانونو د سره علی القاعدین پناستو باندې درجتن په یو درجه کې وکلن هر کله چې یا هر یو سره وعد الله وعده الله تعالی الحسنا د نیکای دا نو الله فرمای چې وکل وعد الله الحسنا وعده الله تعالی چې نو کلن دا په معنا د کل واحد یعنی کل واحد من المجاهدین والقاعدین او الحسنا مراد الجزاء الحسنا چې هغه جنت ته نو څوک چې هغه سکی جهاد د پارزی او پای کې دی شهید شو الله بدل سور کوي الحسنا جنت پور کوي وفضل الله المجاهدین او فضیلت ور کړی الله مجاهدین ته علی القاعدین پناستو باندې اجرا عظیما اجر ډیر لوی نو فرمایي چې یعنی هغه خلک ایت الله تعالی فضیلت ور کړی دی مجاهدین ته چې کم خلک جهاد لنزي او غي ناس ته د جهاد نه پټيږي انو الله فرمایي ورپسې آیات کې درجات منه لوی درجی دي او منه د جانب د الله تعالی نه ومغفرة بخندا ورحمة او رحمت ته نو الله جل شانه با تاسو له رحمت درکې وکانه الله د الله تعالی غفور الرحیم دای د تاکید د حصول د مغفرت او د رحمت د پاره وي نو الله تعالی غفور الرحیم دی او الله مهربان دی په مسلمانانو باندې او په مؤمنانو باندې او خاص کر په مجاهدینو باندې نو الله فرمای چې تاسو جهاد کوئ نو زب تاسو له جنت در کوم الحسنا او هغه خټه کانه بدر کوم نو هغه شی جنت ته ترجمه ته وګورئ فرمای وما كان لمؤمن الله فرمای ندی حلال لمؤمن د یو مؤمن د پاره یو مسلمان د پاره ان یقتل دا چې اوجنی مؤمنن بل مسلمان الا خطأ یعنی په خطا سره ومن قتل سوق چې اوجنی مؤمنن مؤمنه یو مسلمان خطأ په خطا سره فتحرير رقبه مؤمنان لازم دی په آزادول دی غلام مؤمنه د مؤمن ودیه مسلمه او دیت رسول دی سپارلی
الى اهله وارثانو داغتا الا مگر ان يصدقوا دا چې صدقو کی په ماپ کولو د دیت کې فان کانا پس کچریوی اغه مقتول من قوم دداس قوم نا عدو لکم چې دشمنان وستاسو وهو مؤمن الله فرمای اغه مقتول مسلمان وی فتحرير رقبان ازادول دیو غلام مؤمنتن د مؤمن دی په د باندې وان کانا او کچریوی مقتول من قوم دداس قوم نا بینکم چې وستاسو وبینهم او داغی ترمنزا میثاق یعنی لوز و وعده فدیت مسلمت الى اهله نبیادیت رسول دی سپارل دی وارثانو تا وتحرير رقبه او ازادول دیو غلام دی مؤمنتن چې مؤمن دی فمن لم یجد فصيام الله فرمای که څوک نه مومي یا طاقت نه وي فصيام نروجی نیول په لازم دي شهرین متتابعین پر لپسې دو میاشتې توبه من الله نو دا توبه اسانتیا ده طرف د الله نه وکان الله دی الله تعالی علیما پوا حکیما حکمت والا ومن يقتل مؤمنا او چاچ اوجه مسلمان متعمدا فقصبان دی فجزاؤه نو سزا دا جهنم دے خالدا وی به ہمیشہ پیا پائے کے وعذب الله علیہ او عذاب کړی الله تعالی پاغ باندې ولعنه لعنت کړی پاغ باندې واعد له او تیار کړی دی غره پر عذاب عظیم عذاب ډیر لوی یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان مروړي اذا ضربتم کله سفر کوي تاسو فی سبیل الله پلار د الله کی فتبینوا نو تحقیق کوي ولا تقولوا او موای لمن القا اغچاته چې پیش کی لیکم تاسو ته السلام سلام لست مؤمنا چنه مؤمن تبتعون غواړی تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیا فعند الله پس الله سره د مغانم کثیره غنیمتونه ډیر كذلك دارنگی کنتم وی تاسو من قبل مخکد دینا فمن الله علیکم نو احسانک اللہ پتاسو بانی فتبینو پس پور تحقیق کوئی ان اللہ بیشک اللہ تعالی کان دے بما پاس بانی تعملونا چی تاسو کوئی خبیرا خبردار لا يستوي القاعدون اللہ فرمائی ندی برابر ناس خلق د جہادنا من المؤمنین د مؤمناننا غیر اولی الضرری سیوا د عذر والونا لک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یا آغا خلق چغی جہاد تنشید لے ما شمان بوداگان زنانا والمجاہدون او جہاد کا ان کی فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی بی اموالهم پمالون اخپلو سرا وانفسهم پزانون اخپلو سرا فضل اللہ المجاہدین او پزلت ورکڑی اللہ جہاد کا ان کو تابع اموالهم پمالون اخپلو سرا وانفسهم پزانون اخپلو سرا علی القاعدین پناستو خلق بانے درجتا یو درجا وکلا وعد اللہ الحسنى او ہر یو ټولو سره وعده کړی دا یعنی هر یو ټولی سره الله وعده کړی دا الحسنى د جنت وفضل الله المجاهدين فضیلت ور کړی دی الله مجاهدین ته علی القاعدین پناستو باندې اجرا عظیما اجر ډیر لوی درجات منه ومغفرة ورحمه ډیر درجی دی د هغه طرفنا یعنی د الله د طرفنا ومغفرة او بخنه ورحمة او رحمت وکان الله دی اللہ تعالی غفور الرحیم دیر بخون کے و دیر مہربان صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ زمون دو طول گناہونا معاف کی اللہ چکم صغیرہ کبیرہ گناہونا دی اللہ پا طول بان نعفی کلم راکاگی اللہ پہ عمبر صلاة والسلام چکم دا خیر دعاگانی کردی اللہ لائینا منگتا خیر راکی اللہ چی دکم شرور آپتونو مصیبتون نے پناہ اخترا اللہ رائینا منگتا پناہ راکی اللہ چی سور بیماران دی اللہ طول تا شفاء کاملہ عاجلہ نصیبہ کی اللہ سور مسلمانان وفات شوی دی اللہ دا طول قبرو دا نور نڈک کی اللہ دا جنت دا باغچونے باغچیو گرزے اللہ چی دا چا سور مشکلات تی دا طول مشکلات حل کی اللہ چی چا منگتا دعاگانو دا پارا ویلی دی اللہ دا طول ضروریات برابر کی اللہ دا طول مشکلات حل کی اللہ
جائز مقاصد برابر کی الله کړه چا کورونه ني الله غي ته کورونه ورکي الله کړه چا کورونه وي الله پای کې وته خیر او برکت واچي الله کوم کورونو کې اتفاق اتحاد نشتا الله پای کې اتفاق اتحاد پیدا کی الله پای کې اتفاق اتحاد پیدا کی الله چې کوم کورونو کې مینا محبت نشته الله ته پکې مینا محبت پیدا کی الله چې کوم مسلمانانو فات شوي دي د ټولو قبرونو د نور نډک کې جرت د باغچونه باغچیو ګرځي الله زموږ نه کار والے چې ته په خوشاليږي الله دا کار نه مونږ وساتي چې ته په خفقېږي او ته په ناراضه کېږي الله مونږ همیشه د پاره تر مرګ پورې مونږ د خپل دین د خدمت د پاره قبول او منظور وګرځي الله دا قران کریم دا درس الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله د دې اجرونه ثوابونه مونږ ته په دنیا او آخرت کې الله راکړي الله سوره مردگان وفات شوي دي څومره زمونږ اساتذه کرام وفات شوي دي الله غټول ته دې ثوابونه ورس